بېدبي دې ما پې خو دا خبره د عبرت ته ښه سوچ ورته کوه. یو پښتون د بل پښتون دروازه وټکوله او هغه ورلره ووته چې هلکه څه وې، او دی ورته وایي چې یاره ته یو مهرباني وکړه، ته دا خپله لور، دا خپله خور، دا خپله ښځه یا دا خپله مور زما په مخ کې په کلاو مخ، په کلاو منګلو دا زما په مخ کې ګډه کا، پړقې دې ووخي، چغې دې ووخي، زما په مخ کې دې وګډېږي. ستا څه خیال دی؟ دا د کوم پښتون دروازې چې ټکولې دی به ټوپک رلی او د ده سر به ورانوي که نه ورانوي؟ ما له جواب راکوئ. سر به یې ورانوي که نه به یې ورانوي؟ ښه تا زما عزت چیلنج کړ، تا زما پښتو چیلنج کړه، اوس به زما ښځه یا لور، زما خور یا مور دا به ستا په مخ کې په کلاو مخ او په کلاو مټو او په کلاو لیچو باندې ګډېږي، پړقې به وایي، چغې به وایي. دا خو تا زما پښتو چیلنج کړه، زما غیرت ته چیلنج کو. اوس زما خبرې ته غوږ کېږده. دقه پښتون چې دا کم په بل پښتون پسې ټوپک رلی، د ده په کور کې چې واده او سبا په دې ډک بازار کې په دې لاره دا جنج تېرېږي، ستاسو د په خدای قسم یم د دقه پښتون ښځې د پلین کوچ نه لاس رایستی که نه یې رایستی؟ یاره د دقه پښتون ښځې دا سپینه لیچه د پلین کوچ نه رایستی، د بنګړو نه ډکه او په دغه یو لاس ګډېږي که نه ګډېږي؟ په سرو شونډو باندې ورته تمام بازار ګوري که ورته نه ګوري؟ علاګانې او پړقې چې وخي ټول بازار یې په تماشۍ که نه په تماشا؟ نو وه پښتونه ستا د خدای نوم د دې پښتون ورک کي. ته دا برېت ولې تا وایې چې زه پښتون یم؟ ته ولې په دې خپله پښتو باندې غیرت کې؟ تا ولې اجره ساتلې ده چې زه پښتون یم؟ زما رونو دا خبرې زه یو کس ته نه کوم، دا زه ټولې د پښتو معاشرې ته کوم چې اسلامي اقدار مه پرېږدئ، اسلامي معاشره مه پرېږدئ. بچي درله خدای درکړي دي، سبا به هر چاله الله لوریانې ورکړي دي، زامنې ورکړي دي، سبا به په قبر کې پروت او چې د بچو روح دې غلط طرف ته ورکه نو دا معاشره به تباهۍ طرف ته لاړه شي او سبا به ته په قبر کې پروت او د دې د لاسه به په عذاب کې مبتلا یې. زمارونو نبی علیہ السلام وی د دې په باره کې به تاسو نه تپوس کېږي، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. په تاسو کې د هر یو مثال داسې دی لکه شپونکی د خپل کنډک تپوس به درنه کېږي. اوی بیا بله خبره درته وکم، بله خبره درته وکم، خفه کېږو به نه، خبرې به صفا صفا. هغه ورته وایي مه یارېږه استاد شاګرد ته وایي موږ خو د الله نوم اخیستی دی، ښه ډاډه سفر کوه، راځه چې لږ مزل یې کړی. بیا دا شاګرد استاد ته وایي پیر صاحب استاد محترم زه خو ډېر سخت یارېږم. هغه ورته وایي مه یارېږه. چې په دریم ځل یې بیا استاد ته شکایت کړی چې زه خو یارېږم، هغه ورته وایي ته دلته راشه. چې خواله یې راوغوښتو تالاشي وله واغېست، چې تالاشي وله واغېسته په جیب کې پیسې راووت. اوهو وایي دا تا سره دا میرات مړی شی په جیب کې پروت، دا ته چې یارېږې دا تا سره پیسې په جیب کې دي، دا ټول غم دې جوړ کړی دی. هغه یې ګزار کړی ویل راځه چې لږ مخکې لاړه ویل اوس څنګه ویل اوس ټیک ټاک یم والله که یارېږم، اوس سم دم شوم. ویل دا ټوله لانجه د قصیص جوړه کړې وه چې که لور څنګه لباس ځان له کړی پلار پې ځان ناغرضه کړی، که ښځې څنګه کپړې ځان له کړي خاوند پې ځان ناغرضه کړی. دا کومه لوپټه چې په سر باندې ده چې ویښته پکې ښکاري دا د ښځې دا عورت دی، مونځ پکې نشي کولی، د پردو نارینو نظر پې باندې لګي، د پردو نوجوانانو نظر پې باندې لګي، داسې لباس یې اچولی مایلاتن ممیلاتن، ځان بل ته مایله کوي. حدیث کې راځي خلک ځان ته مایله کوي او پلار غږ نه کوي، خاون غږ نه کوي، رور غږ نه کوي، ښې په خور باندې نظر دی خو غږ نه کوي. زمارونو تاسو سوچ وکړئ چې دا معاشره به کم طرف ته ځي. نو که دا نن د نکاح تقریب دی او دا پروګرام پې باندې جوړ دی نو دغه شان پروګرامونه جوړول پکار دي. او که داسې پروګرام نه وي نو کم از کم د غیر شرعي کارونو نه، د مخلوط ودونو نه چې الکان او جینکۍ ګډوډ په کور کې ګرځي، د پردې ماحول نشته دی، د موبایل دور دی، د موبایل زمانه ده، نو کم از کم مخلوط ماحول مه جوړوه، مخلوط ودونه مه جوړوه، مخلوط پروګرامونه مه جوړوه. مهار واچوه په دې زنانو کې، مهار واچوه په دې نوجوانانو کې. دا به ته په خپل زور باندې منې کې چې بچیه داسې مه کوه. که نور وس دې نه کېږي پلاره د دې بچي په واده کې شرکت مه کوه، مه کښېنه د دې بچي په واده کې. د خدای په نسبت ګناهګار نه، د خدای په نسبت مجرم نه،
د معاشرې په نسبت مجرم نه، معاشره به هم در باندې افرین وی چې بېګا دې زوی اجراګان راوستي وو او دا ډېر غیرتي پلار و چې وس یې پرې نه رسېدو نو په واده کې نه دی ناست، او الله او رسول به هم د باندې ښه وی او اجر بدله درکوي. په ځان خو دې وس کېږي که نه، یو غلط کار دې ولید، حدیث کې راځي په خوله په لاس یې منې کا، که په لاس کې دې زور نه و په خوله ورته ووایه چې بچیه داسې مه کوه، که په خوله دې وس نه کېده او چا دې خبره نه منله، په زړه کې ورسره بغض وساته. لکه په زړه کې بغض دې ته وایي چې هغې ژړاګان راوستي او تور سره په کرسۍ ناستې، دې ته بغض وایي، دې ته زړه کې بغض نه وایي. کم از کم بغض دا دی چې په هغه پروګرام کې مه کښېنه، د هغې نه بایکاټ وکړه، او نبي علیه السلام وایي دا د ایمان کمزورې درجه ده.